بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 125 نمبر درس دی. د ثلاثي مزید فی ابواب بیان شروع دی. ثلاثي مزید فی با حمزه وصل، یعنی حمزه وصل والا. با حمزه وصل معنا ده حمزه وصل والا چې شروع کې حمزه وصلی وي او حمزه وصلی باسما بار بار وکړو. د با حمزه وصل د دریم او څلورم باب صرف صغیر، دریم او څلورم باب. دریم باب انفعال لکه انفطار، پټ جانا، شلیدل. او څلورم باب افعلال لکه احمرار، سرخ ہونا، سر کېدل. نو یو انفعال دی یو افعلال دی، دا دواړه بابونه دي. اوس د دریم باب صرف صغیر انفطر ينفطر انفطار. دا باب چې دا فعل لازم دی. چې کوم فعل لازم وي د هغه فعل نه د مجهول صيغه په هغه کې راځي او نه اسم مفعول په هغه کې وي. د مجهول او اسم مفعول صيغه په هغه کې نه وي. نو دا دریم او څلورم باب په ثلاثي مزید فی کې، دریم او څلورم باب په با حمزه وصل کې دا دغه دی، لازم دی. دا فعل لازم دی. یو فعل متعدی وي چې هغه ته د مفعول ضرورت وي، یو فعل لازم وي چې هغه ته د مفعول ضرورت نه وي. نو دا فعل لازم دی، دې ته د مفعول ضرورت نشته. نو چې د مفعول ضرورت ورته نه وي نو د هغه فعل نه مجهول صيغه جوړیږي او نه د اسم مفعول صيغه جوړیږي. ٹھیک شو؟ نو دا دواړه فعل لازم دي، انفعال او افعلال، دا دواړه فعل لازم دي. نو اول د افعلال د دریم نمبر باب صرف صغیر جوړو. انفطر ينفطر، انفطر دا فعل ماضی او فعل ماضی معروف صيغه ده. د انفطر معنا ده هغه اوشلیدو، هغه اوشلیدو، وہ پټ گیا. ينفطر معنا ده هغه شلیږي یا به اوشلیږي. نو ينفطر دا فعل مضارع صيغه ده. د فعل مضارع موږ د حال او د راتلونکي وخت د مستقبل موږ داغه ترجمه کوو. نو انفطر دا فعل ماضی معروف صيغه ده او ينفطر دا فعل مضارع معروف اوله صيغه ده. انفطارا دا فعل دا مصدر دی، مصدر یعنی انفعال انفطار، انفعال انفطار، انفعال یعنی انفطارا دا مصدر دی. فهو منفطر، منفطر معنا پھاڑنے والا، شلولو والا. ٹھیک شو؟ نو منفطر دا اسم فاعل صيغه ده، دا اسم فاعل صيغه ده. بیا دا فعل چونکه لازم دی نو ددنه د مجهول صيغه نه جوړیږي، د اسم مفعول هم نه جوړیږي. نو ددنه بس ډایرکټ موږ د امر او د نهي صيغه جوړ کړو. الامر منه انفطر، انفطر معنی ته اوشلوا، والنهي عنه لا تنفطر، د دې معنی ته مشلوا. ٹھیک شو؟ نو د امر صيغه انفطر شو او د نهي صيغه لا تنفطر شو. ٹھیک شو؟ او نو د دینه د فعل لازم نه د یعنی د ثلاثي مزید فینا نه د اسم عالی صيغه جوړیږي او نه د اسم تفضیل صيغه جوړیږي. نو دا اوس د دې فعل لازم د دریم باب فعل لازم مصادر دي. الانشعاب، انشعاب معنی د شاخ در شاخ ہونا، شاخ شاخ کېدل، شاخ شاخ کېدل. انشعاب نو ددنه به مدقه شانتي جوړ کو. انشعب ينشعب انشعابا فهو منشعب، الامر منه انشعب والنهي عنه لا تنشعب. انقلاب معنی بدل کېدل، بدل جانا، بدلیدل. انقلاب انقلب ينقلب انقلابا فهو منقلب، الامر منه انقلب والنهي عنه لا تنقلب. انصراف معنی لوټنا، واپس کېدل یا تاویدل، پرنا. انصراف انصرف انصرف ينصرف انصرافا فهو منصرف وانصر. الامر منه انصرف والنهي عنه لا تنصرف. نو دا فعل لازم دي ځکه د دې د مجهول صيغه نه جوړیږي او اسم مفعول هم نه جوړیږي. نو دا د دې په شروع کې چې رقم حمزه ده، دا حمزه وصلی دی. د دې مخکې چې حرکت والا حرف راشي د دې حمزه د حرکت په ختم شي دا به نه ویل کېږي، صرف شکل به لیکلی وي، نور نه به په د تلفظ کېږي، یعنی ویل کېږي به نه. ٹھیک شو؟ ها اوس د څلورم باب صرف صغیر افعلال لکه احمرار، احمرار معنی د سور کېدل. نو دام لازم باب دی، دا فعل لازم دی. نو دغه نه جوړیږي، د مجهول صيغه هم نه جوړیږي او اسم مفعول هم نه جوړیږي. احمر، احمر معنی هغه سور شو، دا فعل ماضی اوله صيغه ده. يحمر معنی هغه سور کیږي. احمر يحمر، احمر دا فعل ماضی معروف صيغه ده. يحمر دا فعل مضارع معروف صيغه ده. احمرارا دا مصدر صيغه ده. افعلال، افعلالا احمرارا دا یو مصدر ده. فهو محمر، محمر معنی سور کېدل والا.
الامر منه احمرر معنا تسور شه والنهي عنه لا تحمرر تمسور کېږه. نو احمر يحمر احمرارا فهو محمر. الامر منه احمرر والنهي عنه لا تحمرر. احمر يحمر دې کې بدارا بیا مشدد ویل کېږي. اوس مصادر دي اخضرار دا احمر يحمر احمرارا معنا سور کېدل او اخضرار دام د افعلال مصدر دی. نو اخضرار معنا شین کېدل شین سبز ہونا شین کېدل د پاڼې په شان شین کېدل. نو اخضر يخضر اخضرارا فهو مخضر. الامر منه اخضرر والنهي عنه لا تخضرر. نو د دې به مونږ داسې جوړو د دې اخضر به مونږ اخضر يخضر اخضرارا فهو مخضر. الامر منه اخضرر والنهي عنه لا تحضرر. ٹھیک شو. بیا د دې اصفرار معنا زیړ کېدل سبز زرد ہونا اصفرار اصفر يصفر اصفرارا فهو مصفر معنی زیړ کېدل والا دا اسم مفعول دا اسم فاعل صيغه ده. الامر منه اصفرر والنهي عنه لا تصفرر. او الابيضاد معنی سپین کېدل ابيضاد. نو ابيض ابيضادا فهو مبيض. الامر منه ابيض الامر منه ابيض والنهي عنه لا تبيض نو دا زمونږ سره د دریم او څلورم باب د ثلاثي مزید فی با حمزه وصل دریم او څلورم باب د دې گردان صرف صغیر او داغه بیا د مصادر گردانونه مو. نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.